د پاکستان پیپلز پارټۍ مردان ډیویژن صدر نوابزاده عمر فاروق خان ویلي دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری به په 18 نومبر مردان کې یو عظیم الشانه جلسې عام ته خطاب کوي. دا جلسه به د عام انتخابي ټاکنو مهم آغاز وي. د پارټۍ ذمہوار ملګري او جیالي کارکنان د جلسې تیاری شروع کړي. د زیاته کړه چې د مردان غیرتي ولس د بلاول بټو زرداری توت استقبال وکړي. دا وینا هغه په یونین کونسل بازار کې د حاجی نواب علي په حجره کې ورکرز کنونشن ته وکړه. د ورکرز کنونشن صدارت ریاض خان وکړو. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ تحصیلي رستم صدر حاجی نواب علي، صوبایي نائب صدر شعیب عالم خان، ضلعي جنرال سیکرټري عرفان مومند، ذوالفقار علي بټو، اسرار خان او نورو هم ویناګانې وکړي. مردان جلسې سره زما خدا پیغام دی او زیاتره مې غریب ولس ته دا میسج دی چې کله انصاف وکړي او د انصاف په توګه سوچ وکړي. که نن په دې وطن کې د غریب ولس تپوس شته نو ګورې دا د بټو صاحب په وجه دی. موږ خلک یې غر کړي یو او غریب ولس یې اغوستی دی. نن موږ سره په صف کې ولاړ یو غریب ولس ته تښتېدلی دی. نو کم از کم چا د سره وفا کړي، چا د سره مینه محبت کړي، چا د سره ښېګړه کړي، نو په دا ناسانه غني پرېښودل پکار. نو زما دا امید دی چې انشاءالله تعالی په 7 تاریخ به دا غریب ولس خپل ځان ښیي او محمد علي خان باغ کې به بلکې په هغه سړک به هم د ودرېدو ځای که ښیږي انشاءالله. نوابزاده عمر فاروق خان وویل چې پاکستان پیپلز پارټي د عام انتخاباتو کولو په حق کې ده او تیاری یې هم مکمل کړي. په فروری 2024 کې د عام انتخاباتو کړي شي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.